अस्सलामुअलैकुम मलगुरु په سوشل میډیا باندې دا وخت د بابر اعظم حواله سره دوه جعلي خبرونه زیری گردش دي اکم خبرونه دی پاغه هم خبره کوو د بابر اعظم حواله سره دا خبره هم ده چې بابر اعظم با د टी20 او د ون ډے کپتان هم جوړیږي چونکه دا وخت د ون ډے کیپټن چې کوم دی شاهین افریدی دی د شاهین افریدی پرفارمنس هم هغه رنګ امپریسیو یا هغه رنګ نه دی چې د کپتان برقرار اوساتل شي ون ډے ورلد کپ 2027 پورې نو شاهین افریدی حواله کپتانۍ حواله سره چې کوم اپډیټس دي پاغه هم په دې ویډیو کې خبره کوو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ دا وخت په سوشل میډیا باندې د بابر اعظم حواله سره دا خبر راغله دی چې بابر اعظم او د ټولو فارمیټو کپتان جوړیږي جی د ټیسټ کوالټي بابر اعظم کپتان شوی دی د ون ډے او टी20 کپتان هم بابر اعظم جوړېدو واله دی نو فی الحال د خبر کې هیڅ قسم حقیقت نشته دی هیڅ قسم صداقت نشته دی پاکستان کرکټ بورډ د ون ډے کپتان بدلولو حواله سره هیڅ قسم اپډیټس نه دي شیر کړي شاهین افریدی د پاکستان کرکټ بورډ مطابق شاهین افریدی د ون ډے کپتان دی او د ون ډے ورلد کپ 2027 پورې با شاهین افریدی د ون ډے کپتان برقرار ساتل کیږي آیا شاهین افریدی د ون ډے کپتان برقرار ساتل پکار دي کنه په دې ویډیو کې خبره کو واغې نه بل چې کم خبر د جیلی خبر کم چې په میډیا د بابر اعظم حواله سره دی نو غدار چې بابر اعظم وې سلیکټر تویل دي او چې کم د پاکستان کرکټ ټیم سلیکټرز دی لیول چې عبد الله شفیق تاسو په ون ډے ټیم کې شامل کړي نو دې کې هم هیڅ قسم حقیقت نشته دی د عبد الله شفیق شفارس لا فی الحال بابر اعظم نه دی کړي چونکه عبد الله شفیق په یو ټیسټ میچ کې خو بیټینګ کو سلیزه او خل دویم ټیسټ میچ کې ان بیټیبل پاتې شوی دی نو مطلب عبد الله شفیق خو بیټینګ روان کړي دی خو د بابر اعظم لا عبد الله شفیق د حواله سره هیڅ قسم سلیکټرز ته پیغام نه دی ورکړي نو دی کې هم هیڅ قسم حقیقت نشته دی بل بابر اعظم د پاکستان ون ډے کپتان کول دا اختیار چې کم دی بابر اعظم سره نه دی بلکې دا اختیار چې کم دی پاکستان کرکټ بورډ سره دی او سلیکټرانو سره دی نو دا کم خبر چې په میډیا باندې تاسو ګورئ چې بابر اعظم با کپتان جوړیږي نو هغه کې هیڅ قسم ریالټي فی الحال نشته دی پاکستان د ون ډے کپتان چې کم دی 2027 پورې شاهین افریدی دی لکه پاکستان کرکټ بورډ مطابق او چې کم صحافیان دي دغه مطابق چې پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې شاهین افریدی د ون ډے ورلد کپ 2027 پورې کپتان اوساتي خو د ما په خیال باندې شاهین افریدی ته په خپل پرفارمنس باندې فوکس کول پکار دي ځکه د پاکستان ون ډے میچز خو ډیر ټایم وشونه دي شوی د پاکستان ون ډے میچز کول پکار دي او شاهین افریدی دا خبرپور موقع ورکول پکار دي شاهین افریدی ځان ثابت کی چې او زه کپتانۍ قابل ما او ما د ون ډے ورلد کپ 2027 پورې کپتان اوساتای خو شاهین افریدی ته ځان ثابتول پکار دي نو شاهین افریدی لا تر اوسه پورې ځان نه دی ثابت کړي ته شاهین افریدی چې اوس په دغه کې کم پرفارمنس وو دا اوس چې کم سریلانکا پریمیر لیګ پاکه هم خراب ترین بالینګ کړي دی دوه میچونو کې ډراپ کړي هم د خراب پرفارمنس په وجه باندې لکه د پاکستان پریمیم فاست بالر بلنکا پریمیر لیګ ته ځي ولته به د خراب پرفارمنس په وجه ډراپ کیږي بلنکا پریمیر لیګ کې چې میچونو شاهین افریدی ډراپ کیږي نو ښکارا خبره چې پرفارمنس کې اچھا خاصه فرق راغلی دی نو شاهین افریدی ته خپل ځان فټ کول خپل ځان شوکول پکار دی عوامو ته چې او زه کپتان یم او ما کپتان برقرار اوساتئ د 2027 ورلد کپ پورې خیر دا اپډیټس استاد سره ده آیا شاهین افریدی کپتان برقرار ساتل پکار دی کنه 2027 ورلد کپ پورې په قیمتي رائے موږ سره کمنټ کې ضرور شریک